د دې سرې جنډې مثال د عاشق دی، د عاشق، او د دې کام مثال د محبوبه دی. تاسو سوچ وکئ د دې جنډې سیاست چې کله موږ بیانوو نه که په مذهب کې مشغولیږو نو وروره داسې پنډ پنډ پیتوی را باندې جاري کېږي او پنډ پنډ کنځل راته. د دې سرې جنډې سیاست امن چې کله موږ دې کام ته بیانوو باوجود د دې نه چې د دې بدامنۍ په وجه د پښتنو خاوره وجاړه شوه نو بیا وروره د ټوپک د شپېلۍ په ذریعه باندې په دې جنډه ګزارونه کېږي. که په انصاف خبره کوو نو تاسو ټول پښتانې ګورئ وینئ بیا د انصاف علمبردار ججان د دې جنډې د منجور ایمل ولی خان په حواله دا خبره کوي چې ایمل ولی خان څوک دی. پارلیمان ته وګوره نو دا ما چې خبره وکړه چې دا کام محبوبه ده، محبوبه دلته مشران ناست یئ د محبوبه نخرې ډېري، مزاج نازکي، بانه ګوري او د عاشق رقیبان هم ډېري. اوبه ورته خلک خړوي که رس ترز وی هم په الزام لګي، که شپې ته شپه وی هم په الزام لګي. ګناه یې دی چې مینه کوي په دې خاوره کې دې محبوبه سره چې پښتون کامې نامه ده. مینه کول چې دي هغه ګناه ده. نو بیا وجه دا ده که دا انسانان لکه د زناورو قتلیږي، که اقتصاد تباه کیږي، که تعلیمي نظام مفلوجه کیږي، که جنت وطن دوزخي کیږي، که جنتي ژوند دوزخي کیږي نو بیا تاسو وګورئ هر ځای به خاموشئ او د دې جنډې استازي به لګیایئ نو انجام ته یې وګورئ. یوه زمانه وشوه کله بیا هغه رقیبان چې محبوبه ورسره ملګري شي کله وایي د هندوانو ملګري دي، کله وایي د روسیانو ملګري دي، کله وایي د هندوستان ایجنټان دي، کله وایي پاکستان نه مني، کله وایي 14 اګست نه مانځي، کله وایي غدار دي، کله یو تهمت، کله بل الزام، کله یو پیغور، کله بل پیغور. ګرانو مشرانو وګورئ دې تېرو 9 کالو ته وګورئ. 9 کاله مسلسل د پښتونخوا په ټولو غرونو باندې اور ولګېدو. یاد کئ محبوبه خو ډېره نازکۍ که نه، زموږ د کام یاداشت ډېر کمي. هر کال په ګرمای کې په دې غرونو اورونه ولګېد. دلته استادان ناست دي، طالب علمان هم ناست دي. زموږ پښتونخوا کې د ټیسټینګ اداره ایجا مستنده اداره هغه یې بدنامه کړه، هغه یې بد اعتماده کړه، هغه یې کمزورې کړه. FTS یې راوباسو، NTS یې راوباسو، ATS یې راوباسو او هغه ټول د PTI وزیران او ممبران برخدارو. د معدنیاتو 4,000 لیسنس، 4,000 چې دا معدنیات نه سره زرو دا یې د پښتنو نه کینسل کړو، چاله یې ورکړو، احتساب نشته. تاسو وګورئ چې په دې صوبه کې د هاوسینګ سوسایټیز دپاره څومره ځمکې اخیستې شوي دي. تحقیقات دې وشي چې هغه وزیران او هغه ممبران برخدار. تعلیمي نظام ته وګوره، طالب علمان ناست دي، بورډونه، امتحاني نظام داسې ځای ته ورسېدو چې په 1100 کې هلکانو بچو بچیانو 1120 او 1130 نمبر یې واخیست. بیا دې ته وګورئ د کرپشن په نظر ورته ضرور وګورئ، خو پښتنو په دې نظر ورته وګورئ چې د پېښور دغه روټ دا بین الاقوامي شاهراوه، وسطي ایشیا ته بین الاقوامي شاهراوه هغه ختم شوه. تاسو وګورئ ټوریزم ته، پیډو ته، او بیا هغه نارې رایادې کوي چې 90 ورځو کې به کرپشن ختموما، 90 ورځو کې به انصاف راولما، 90 ورځو کې به یکسان نظام د تعلیم جوړوما، 90 ورځو کې به خدای خبر چې څه کوما. هغه دروغ دې کام ته وایي، هغه دروغ چې هغه په ټریلو کې نه تلو. خو تاسو وګورئ چې څه دې نه جوړ شو. زه خبره چا پسې کول نه غواړم، خو زموږ د خبرې مقصد
د دې کام وکالت دی او د دې خاورې وکالت دی. تاسو وګورئ چې په دې خو نن ماشومان هم پوهېږي دا کم خلک د پاکستان سندرې وایي د ټولو نه لوی خاینان دغه دي. ته به څنګه پاکستان د ایشیا ټایګر جوړوې چې ته په 18 آئیني ترمیم عمل نه کوې. په هغه 18 آئیني ترمیم کې پښتنو ستاسو او ستاسو د بچو ژوند دی، امن دی پکې، ترقي ده پکې، او دلته ټول تعلیم یافته خلک ناست یی. هغه 18 آئیني ترمیم هرې صوبې له سیاسي اختیار ورکړی دی، انتظامی اختیار ورکړی دی، مالی اختیار ورکړی دی. 2013 نه پښتونخوا کې هغه 18 آئیني ترمیم غیر فعاله دی. پښتنو زه درته نه وامه، ځان نه یې که شروع کړمه دلته ناست او په سټیج ولاړ هر پښتون په خپل ګریوان کې سوچ وکړي نن موږ پښتانه د بجلی بل نشو ورکولی، اوړه نشو اخیستی، دوایانو نشو اخیستی، تعلیم په بچو نشو کولی. ځکه چې یو مهذبه انساني د عزت او د احترام ژوند وایي. وګورئ پښتنو چې موږ او تاسو او زمونږ او ستاسو بچي د هغه مهذبه ژوند نه څومره لرې پاتې شو. دا وجه دا ده چې کله یو سازش، کله بل سازش، کله یوه منصوبه، کله بله منصوبه. ګنې وګورئ دا کم انصاف دی. وایي چې د پښتنو خبره به نه کوئ، وایي د دې نه نفرت جوړېږي. یا لکه زمونږ په سیاست ځان پوهه کوي، خو پوهه دي خو کام پې نه دی پوهه. مشرانو تاسو وګورئ چې د یو پلار هم 4 زامني او که زامن یا زوی د خپل پلار نه د حق تپوس کوي، نو دا د نفرت خبره نی، دا د دشمنۍ خبره نی. او چې کوم خلک دا خبره کوي چې دا جنډه پاکستان نه مني، نو تاسو ماته ووایئ چې د کم پښتون په جیب کې د دې ملک شناختي کارډ نه دی. موږ که د امن خبره کوو خو دې ملک، که د جمهوریت خبره کوو د دې ملک کوو، که د ترقۍ خبره کوو د دې ملک کوو، که د انساني حقوقو خبره کوو د دې ملک، که د آئین او د پارلیمان د بالادستۍ خبره کوو نو د دې ملک دپاره، که په مورنۍ ژبه کې تعلیم خبره کوو نو د دې کام دپاره د دې ملک دپاره یې کوو. موږ که ګاونډ سره د ورورولۍ او د دوستۍ خبره کوو، نو نن پښتنو وګورئ چې په پښتنو کې غربت داسې ځای ته ورسېدو چې روزګار ختم شو، کاروبار ختم شو، تجارت ختم شو. صرف انډر پلی پاتې دي، انډر پلی چې دغه کاروبار د پښتنو په خاوره پاتې دی، بل کاروبار نه دی پاتې. پښتنو تاسو سوچ وکئ، ځوانانو ته وامه چې دا معاشره دا یې دومره غیر سیاسي کړې ده چې دلته سیاست هم جرم ګڼلی شي. تاسو وګورئ